دا خو تاسو ته پته چې زړه بیماری په اول نمبر باندې چې ټول نه زیات خلک مړ کوي او په دویم نمبر باندې تاسو ته پته چې ټول نه زیات خلک څه شی مړ کوي هغه دي دستونه. تاسو به حیران شئ دستونه په یو کال کې هغه تقریبا 15,25,000 خلک مړ کوي. one of the second leading cause of death څه شی دی؟ دستونه دي. 15 کالونه کم چې کم ماشومان وي هغه مړ کوي. دا سیزونه زده کوئ کور کې په کار راځي. اکثر موږ داسې ځایونو کې پاتې کیږو چې هسپتال بند شي، ډاکټران نه وي، کور کې دوايانې نه وي، بیا به موږ څه کوو که چاته دستونه ولګېدو. انسان بدن په دې 3 سیزونو باندې چلیږي، مالګه دی، اوبه دی او چینی دی. دا چې کله هم چاته دستونه وي نو دا څه شی شي ډیهایډریټ شي، دا تیوزي نو انسان بیا مړ کوي. خلک به ډېر سوچ کوي خو انتهایی خطرناک شی دی دستونه. خو د دې علاج آسان دی. آسان علاج دی که چېرته هسپتال بند وي، هسپتال نه وي، ګاډی نه وي، هسپتال ډېر زیات لرې وي، هېڅ خبره نه دی، زده یې کوئ کور کې کلي کې په کار راځي. د ریسرچ مطابق هغه خلک چې چاته دستونه وي نو هغه چې کله نیمکول څکي، نیمکول دا یو ښه علاج دی. د دې زبردست علاج دی چې نیمکول څکي نو هغه تقریبا 93% دغه چې کوم مرګ ولا چانس دی هغه کمیږي. نو دا انتهایی زیات ضروري شی دی چې کله هم چاته دستونه وي که نه نو کور کې ورته نیمکول جوړوي. اوس که نیمکول وي نه چا سره، ورش چا سره نه وي، هېڅ خبره نه دی. طریقه یې زه درته ښیم، جوړوي به یې څنګه؟ اوبه وخوټ کوئ ښه مزېدارې، هغه نه پس یو جګ ته اوبه واچوئ، هغې کې 1 چمچه مالګه او 15 چمچې چیني پکې اډ کړئ، هغه ښه مزېدارې میکس کړئ. دا ستاسو نیمکول جوړ شو. کوشش کوئ چې څومره زیات ورکولی شئ ورکوئ. کله هم سحر شي ارامې طریقې سره بیا هسپتال ته تللی شئ. خو لکه دا دی چې کومه شپه وي یا هغه ټایم وي چې ګاډي نه وي، ډاکټران نه وي، هسپتال بند وي، وایرس چې کوم دی دا تاسو ایزیلی بچ کولی شي. انتهایی زیات مهم شی دی هغه ماشومانو دپاره چې کوم 15 کالونه د چا عمر کم دی. 15,25,000 خلک دې مړ کېږي یو کال کې. نو دې نه تاسو ځان بچ کولی شئ. امید ساتم که چاته هم دستونه وسو شو نو که دا ویډیو چا هم ولیده نو ما ته پته دی چې هغه د هغه ځان بلکل هم بچ کولی شي. اسانې طریقې سره یو ښه علاج دی. یو ګولۍ دوايي هغې پورې مه ورکوئ. ORS نیمکول ورکوئ، یو ښه شی دی، یو ښه علاج دی. مهرباني.